بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا د موبایل متعلق اتلسم نمبر مسله ده. موږ د موبایل متعلق د مسایلو بیانولو سلسله شروع کړې ده چې تر ننه پورې تقریبا موږ 18 مسلې د موبایل متعلق حل کړې دي. دا هغه مسایل دي چې د هغه مسایلو سره د عوام الناس ډیر تعلق وي، یعنی داغه څخه خود هم موبایل متعلق به ډیر مسلې دي، لیکن موږ هغه مسایل حلوو چې د هغه سره د عوامو ډیر تعلق وي او تقریبا هر سړی ورسره مخامخ وي او هر سړی په دا مسایلو کې مبتلا وي. نو اتلسم نمبر مسله هم ډیر اهمه او ډیر لازمي مسله ده، یعنی خبره د حرام او د حلال ده، بالکل د جایز او د ناجایز خبره ده. یو چا سوال کړی دی، وی په موبایل کې ایزی پیسه اکاونټ او دا رقم جاز کیش اکاونټ، په دې کې چې کله سړی پیسې واچي نو د کمپنۍ له طرفه څخه، یعنی د ایزی پیسې له طرفه څخه یا د جیز کیش والا له طرفه څخه دته فری منټونه ورکول کیږي، فری اس ام اس ورکول کیږي او دا رقم فری ام بي ان ورکول کیږي. دغه فری منټو استعمالول څنګه دي، د دې شرعي حیثیت څه دی، او دغه فری اس ام اس فری ام بي ان استعمالول د دې شرعي حیثیت څه دی. کچیر یو سړی دغه فری منټونه استعمال کړي وي یا فری اس ام اس استعمال کړي وي یا دغه فری ام بي ان استعمال کړي وي، نو د دې حکم څه دی؟ آیا دا جایز دی کنه نه جایز؟ کچیر ناجایز وي او چا استعمال کړي وي نو د دې حکم به څه وي؟ الجواب بتوفیق الله تعالی. جواب عرض دی. په موبایل کې ایزی پیسه اکاونټ او دا رقم جاز کیش اکاونټ دا تقریبا نن سبا د هر سړي ضرورت دی. هر سړی په خپل موبایل کې ایزی پیسه اکاونټ هم لري او جاز کیش اکاونټ هم لري، د خپل ضرورت لپاره استعمالوي. نو د ایزی پیسه اکاونټ جوړول او د جاز کیش اکاونټ جوړول دا خو بالکل جایز عمل دی، په دې کې هیڅ ناروا خبره نشته. اما پر دغه ایزی پیسه اکاونټ او جیز کیش اکاونټ کې چې تکله پیسې جمع کې 15000 10,000 20,000 روپۍ، یا په دغه جیز کیش اکاونټ کې ته پیسې جمع کې چې هر 100 روپۍ وي، نو بیا د کمپنۍ والا له طرف څخه، د ایزی پیسې والا له طرف څخه، د جیز کیش والا له طرف څخه تا ته فری منټونه درکول کیږي، تا ته فری اس ام اس درکول کیږي، تا ته فری ام بي ان درکول کیږي. روزانه تاسو به کتلی وي د روزانه په اعتبار سره چا د 25 ام بي ان ورکي، د انعام نوم ورته لیکلی، چا ته شدي هغه 50 ام بي ان ورکي، چا ته 50 منټونه ورکي فری، چا ته 50 اس ام اس فری ورکي. نو د دې شرعي حکم دا دی چې دا استعمالول ناجائز او حرام دی، دومره ناجائز او حرام دی چې دا بالکل په سود کې راځي. تاسو به حیران شئ یاست چې باید دا څنګه ناجایز او حرام دي، دا څنګه په سود کې راځي. تاسو اول د سود تعریف واورئ. سود دې ته ویل کېږي چې ته یو چاته یو شی ورکې، یعنی پیسې دې ورکړې په پور باندې، 1000 روپۍ دې ورکړې یا دې 2000 روپۍ ورکې، اوس دې تا ته هغه پیسې درکې، یعنی 1000 روپۍ برته درکې، لیکن پر دغه پیسو باندې یو اضافي شی هم تا ته ورسره درکې، نو دا سود سلو. ګور تا زری ورکړی دی برته د 10,000 اخلي، لیکن اضافي شی هم جنې اخلي، اضافي ګټه هم د 10 اخلي، یا اضافي پیسې جنې اخلي، یعنی تور ته 200 به ماته زیات راکې 1200 روپۍ، یا یو بل داسې اضافي شی جنې اخلي، اضافي ګټه جنې اخلي، نو دا ته سود وایي. ځکه چې د دې دواړو شانو جنس برابر دی. پر دې باندې مخکې هم موږ تقریبا بحث کړی دی، تاسو په مخکینی ویډیوګانو کې زموږ بحث کتلی شئ. ځکه چې د دې دواړو پیسو جنس برابر دی، دغه اضافي شی چې ته اخلي دا په سود کې راځي. نو دا چې په سود کې راځي نو دا حرام او ناجایز دی. نو د ایزی پیسې والا له طرفه چې تا ته کم منټونه درکول کیږي، تا ته کم اس ام اس درکول کیږي او تا ته کم ام بي ان درکول کیږي، د دې حیثیت هم دغه رقم دی، یعنی دام به سود کې راځي. دا دغه رقم چې تا په ایزی پیسه اکاونټ کې 10,000 روپۍ جمع کړې، نو دغه 10,000 روپۍ تا ایزی پیسې والا ته یو رقم په پور باندې ورکړي، یعنی دا د 10 پرتی دی په پور یا په امانت باندې.
پر وخت باندې چې ستاسو ضرورت سي دی به دا پیسې تاسو درکوي لیکن دغه پر اس ام اس چې دی تاسو درکوي دا د چش په بدله کې درکوي دغه پر امبیان چې دی تاسو درکوي دا د چش په بدله کې درکوي دغه پر منټونه چې دی تاسو درکوي دا د چش په بدله کې درکوي دا د یو شی په بدله کې نه راځي نو دغه دې شی ته سود وایي یعنی لزره تا جمع کړی دی په اکاونټ کې لزره ته به بیرته راباسي اخو لزره د لزره په مقابل کې سوي پیسې لیکن دا پریمنټونه د چش په مقابل کې سوي کته چیرې دا وای چې څوک دا خبره کوي چې بای دا منټونه خو انعام دی دغه میسجان خو انعام دی د انعام په تور باندې کمپنی والا ورکی دا بالکل انعام نه دی ځکه چې کوم وخت په اکاونټ کې پیسې نه نو په هغه وخت سره د تاسو دغه پیسې نه درکې ګوره چې کوم وخت په اکاونټ کې پیسې نه په هغه وخت سره کمپنی والا ته فری اس ام اس نه درکې پریمنټونه نه درکې پری امبیان نه درکې اول داغه شرط دا دی د جاز کیش اکاونټ او د ایزی پیسې اکاونټ چې ته پیسې ورجمع کړې د تا توای وي په دا ایزی پیسې اکاونټ کې پیسې واچو نو انعام په تور باندې تا ته چې دی هغه سلمنټونه درملایوي د انعام په تور باندې تاسو دونه امبیان درکول کیږي نو پر تا باندې دا شرط لګی چې تاسو بیلانس ورچې دی اکاونټ نو سود دغه څه توای سود وایي کیږي حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای هر هغه پور چې هغه ګټه راکش کی دغه سود دی ربا ده فیض القدیر کی تقریبا دا حدیث نقل کړی دی د نبی علیہ السلام حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي کل قرض جر منفعته فهو ربا یعنی هر هغه پور چې هغه ګټه راکش کی منفعت راکش کی نو دې ته ربا ویل کی مثال د خبرې تا یو سړی ته 1000 روپۍ په پور ورکړي دي میاشت بعد دې تا ته هغه 1000 روپۍ درکې لیکن ته د پر د باندې دا شرط لګې چې زبا 10 ورځې ستا په کور کې ووسم یعنی 1000 خو ما ته راکې لیکن 10 ورځې بستا په کور کې ووسم دغه اوس دغه پور تا ته ګټه راکش کړه یعنی تا د پور په بدله کې د په کور کې وسیدل دی وکړه دې څه د ګټه واخصله 1000 خو پر خپل ځای تا درکې لیکن دا په مفت کې تا ته ملاو شو دغه کور وسیدل ګټه یا ته د سواری استعمالي 10 ورځې نو دا حرام دی ربا د سود دی دا نه دی کول پکار دغه رقم سنن کبرى للبيهقي کې فضاله بن عبید رضی الله عنه چې د نبی علی السلام صحابي دی هغه یو حدیث نقل کړی دی د نبی علی السلام هغه دغه حدیث دی نبی علی السلام فرمایي قال كل قرض جر منفعته فهو وجه من وجوه الربا یعنی هر هغه پور چې هغه ګټه راکش نو هغه په یو وجه نه په یو وجه سره دا سود او ربا راځي د دې طریقه ما تاسو ته عرض کړه یعنی تا یو چا د پیسې په پور کړی دی هغه پیسې هم جن اخلي او د هغه په بدله کې اضافي ګټه هم جن اخلي یعنی زبستا پسرای کې لاسوري جوسم یا با ستا پلانې گاډي یا دی پلانې سواری بزله سوري استعمالوم یا به ما ته دا ګټه را رسي یا به دا ګټه را رسي نو دا سود او ربا ده بالکل حدیث پاک ما تاسو ته پیش کړي نو د ایزی پیسې حکم هم دا رقم دی ځکه چې ایزی پیسې والا ته هم ته پیسې په پور ورکې د هغه پور په بدله کې د تا ته برته خپل پیسې درکې لیکن منټونه اضافي تا ته درکې او دا رقم اس ام اس اضافي درکې امبیان اضافي درکې فری درکې نو دا گویا کې ستا پور ګټه راکش کړه منفعت راکش کړه نو دا سود سول حرام سول ربا او دا رقم دوه حواله ما تاسو ته ذکر کې درېمه حواله ده الاشباه والنظائر دا د فقه یو کتاب دی هغه کې لیکل دي هغه دغه حدیث پر کم قول ذکر کړی دی ان کل قرض جر نفعا حرام یعنی هر هغه پور چې هغه ګټه راکش کی نفع راکش کی فهو حرام هغه حرام دی مطلقاً حرام دی نو د ایزی پیسې او د جیس کیش اکاونټ کې چې پیسې جمع کې د هغه په بدله کې کمپنی والا تا ته فری منټونه درکې فری اس ام اس درکې فری میسجان درکې فری امبیان درکې دا سود دی ربا ده د دې ځان ساتل پکار دی ځکه چې سود د الله پاک سره اعلان جنگ دی په 25 امبیانو په 50 امبیانو د سړي هیڅ ګټه نه کیږي په 50 میسجانو د سړي هیڅ ګټه نه کیږي په 50 منټو د سړي هیڅ ګټه نه کیږي نه د سړي تاوان په دې باندې کیږي لیکن د سړي اخرت په خرابېږي موږ ډیر خلک په دا مسله باندې نه خبره دي نو د دې ځان ساتل ډیر پکار ډیر لازمي دي یعنی هغه پرې منټونه تم استعمالو هغه پرې میسجان هغه پرې امبیان مې استعمالو
ځکه چې دا کمپنۍ ولا د خدای لپاره تا ته نه درکړي، ته به پیسې جمع کوې بیا دې تا ته دغه شان درکړي.